وما جوهر ربي وجسم ولا كل وبعض ذو استعمال. الله جوهرم ندا جسمم ندا ان کل دا نباز دا ذو استعمالی ذو الحساس. الله جوهر ندا. او جوهر دو مطلب دی. یو جوهر منا مقام بذاتی چې دا قائم بذاتی اې دې دا مطلب چې قائم بذاتی هی وی یعنی محل ته نه محتاج یوا چې موجوده یغ محل ته نه محتاج چې هیولا ده. محل دو قسمه ده. کله حال محتاجی محل ته کله محل محتاجی حال ته حال محتاجی محل ته کله حال محل ته محتاجی لکه دا سواد بیاض دا بیاض د دیوال پورې قائم ده نو دا عرض ده محتاج د محل ته. نو جوهر دا معنا چې دا نه د محتاج محل ته لکه دا بیاض چې محتاج د محل ته. معنا د احتیاج دا د پرون مو ویلا چې وجودو فی نفسه او وجودو فی المحل. چې دا بیاض وجود څه ده خپل وجود شته ده خو خپل وجود دا چې په محل کې واخلې که محل نه کټ کې به خپل وجود کټ شي. قدم رابطی پر راوړي یعنی محل نه لری کې لازم فی نفسی به فی نفسی معدوم شي. جوهر یو دا معنا ده چې محل ته محتاج نه چې موجوده. نو چې حال محتاجی محل ته د حال ته عرض وای محل ته موضوع وای. عقل داسي چې حال محتاجی محل ته محل محتاجی حال ته به دې ته ایلا صورت وای. هیولا ده کنه دا جوهر مستعد ته وای. یو جوهر ته وای چې صلاحیتونه یې پکې ته هیولا زه هیولا زمکا هیولا دا داسې جوهر دي صلاحیتونه دي پکې. دا صلاحیتونه چې فعل ته وځي د صورت لوجه وځي. صورت جوهر بالفعل ده یعنی هیولا خو جوهر دا صلاحیت تی پکې خدا صلاحیتونه چې خارج ته وځي د صورت لوجه وځي. صورت څه ته وایي جوهر بالفعل ته وایي چې دا هیولا کې فعلیت راشي صورت لوجه به پس د صلاحیتونه خارج ته وځي. هغه صورت نه ور سره فعلیت نه نو اسی هیولا خو جوهر مستعد ته وایي. خالی جوهر چې صلاحیت تر قیامت صلاحیت خارج کې به و نه ویني خالی صلاحیت خو چې دا صلاحیتونه فعل ته وځي بالفعل کېږي د صورت لوجه. نو ایلا محتاج دا صورت ته په فعلیت کې ا صورت محتاج دا ایلا ته په تشخص کې. تشخص کې به صورت محتاج ده ځکه تشخص چې پس راځي چې د کې استعداد پیدا شي د تشخص. ورته کې دا استعداد د دې تشخص ما کې دا استعداد د دې تشخص. استعداد صفت ته ایلا ده. استعداد خو ایلا کې وي نو صورت محتاج د ایلا ته په تشخص کې ځکه تشخص فرد استعداد ده. استعداد فرد ایلا ده. استعداد خو ایلا کې وي. نو ما رب جوهر ده په دې معنی سره ما رب جوهر نه ده. جوهر دا معنی چې دا مونږ وکړه چې دا قائم بذاتی یعنی محل ته محتاج نه ایوا نه موضوع ته محتاج نه هیولا ته محتاج. یو جوهر دا معنی کیږي یو جوهر دا معنی کیږي چې موضوع ته محتاج نه محل ته دا جوهر ده. لکه دا دیوال جوهر ده موضوع ته نه ده محتاج محل ته. ارسته ده اخو به محل ته محتاج. یو جوهر دا معنی ده چې قائم بذات بس فقط قائم بذات ته وایي. قائم بذات دا معنی چې نه خو محل ته محتاج نه علت ته محتاج. علت ته نه محتاج محل ته نه محتاج. دا جوهر
اوس اطلاق ته جوهر په الله باندې جایز نه ده. ولې جایز نه ده؟ ځکه جوهر اصطلاح د متکلمینو کې مقابل العرض ته وایي چې قائم بذاتی. دا اصطلاح د متکلمینو ده. دا جوهر اطلاق په الله نه ده جایز، ځکه جوهر مقابل العرض ده. جوهر قائم بذات ته وایي، عرض قائم بالمال ته وایي. نو الله پاک اگر که قائم بذات خدا مال ته نه ده محتاج، خو اطلاق په الله جایز نه ده، ځکه جوهر عرض په اصطلاح د متکلمینو کې دا اقسام د ممکن دي. ممکن دوه قسمه ده، یو جوهر یو عرض. او الله خو قسم د ممکن نه ده، به اطلاق ته جوهر څنګه په جایز؟ نو اگر که جواز خپل معنا قائم بذات ته مال ته محتاج دی، الله مال ته محتاج نه. بل معنا دا د جوهر چې جوهر دا معنا چې نه محل ته محتاج نه علت ته محتاج. دا لا پاک داسې ده، نه محل ته محتاج نه علت ته محتاج ده. خو اطلاق ته جوهر په الله صحیح نه ده، ځکه جوهر مقابل العرض اقسام دي ممکن دي. دا دي ممکن اقسام دي سره قاعده وای چې ممکن دوه قسمه ده، یو عین ده یو عرض ده. عین په معنا جوهر سره، او الله په خو قسم دي ممکن نه ده. کته وای قسم دي ممکن خدا، الله ممکن په امکان عام سره ده. امکان عام څه معنا؟ عدم محال ده، سلب ضرورت جانب مخالف نه ده، موجود ده. عدم نه ضرورت سلب ده، څنګه سلب ده؟ عدم محال ده. نو ممکن خدا الله په امکان عام، چې امکان عام کې سلب ضرورت یو جانب نه، نو الله ممکن په امکان عام ده، یعنی عدم نه ضرورت سلب ده، ځکه محال ده عدم او وجود واجب ده. هو ځکه امکان عام ده کنه. جواب دا ده چې نه، جوهر عرض چې دی عقاید چې بیانې دا اقسام دي ممکنه خاص بیانې. دا د امکان عام اقسام نه دي، دا د ممکنه خاص اقسام دي. ځکه هلته داسې وایي چې موجود دوه قسمه ده، یو واجب یو ممکن. نو دا ممکن دا قسم دی واجب ګرځیدلی ده. تقسیم چې شرکایت کوي داسې کوي چې موجود دوه قسمه ده، یو واجب یو ممکن. نو ممکن دی واجب قسم ده، ا دی واجب قسم چې او هغه څه ده ممکن قسم دی واجب ده. اسی دی واجب قسمی ا ممکن په امکان خاص سره، ځکه واجب طلاق ممکن په امکان عام ده، مقابل ممکن شو. ممکن نه مراد امکان خاص شو، امکان عام نه ده. ځکه که امکان عام واخلې د خو واجب طلاق سره مقابله نه ده صحیح، ځکه واجب طلاق په خپل ممکن په امکان عام ده. چې ممکن نه مراد امکان عام شي بیا خو مقابله نشو صحیح. هو لہذا موجود یو واجب ده یو ممکن ده، او ممکن نه مراد امکان خاص ده. نو جوهر خو قسم دی امکان خاص ده. هغه ممکن چې په امکان خاصي جوهر ده عرض ده، نو دا د امکان خاص قسم ده. لہذا اطلاق په واجب تعالی جایز نه ده. حق واجب تعالی ممکن ده، هغه ممکن په امکان عام ده، نه ممکن په امکان خاص ده. الله جسم نه ده. ولی ځکه جسم خو مرکب ده، چې کوئی درې اجزاونه مرکب ده، چې کوئی څلور اجزاونه مرکب ده، چې کوئی اته اجزاونه مرکب ده، چې کوئی هیولا صورت ته مرکب ده. نو جسم خو یو حقیقت ترکیبی ده، هر مرکب اجزا ته محتاجی. هڅوک چې اجزا ته محتاجی ځکه اجزاونه جوړی کړي، هڅوک چې اجزا ته محتاجی ممکنی. الله خو واجب ده، دی وجه الله جسم نه ده. دا رنګ اطلاق ته کل صحیح نه ده په واجب تعالی، ان اطلاق ته باز صحیح ده په واجب تعالی. ولا کل و بعض، الله کل نه ده باز نه ده. کل ولې نه ده؟ ځکه کل خو مرکب من الاجزاء ته وایي، الله نه ده مرکب من الاجزاء، نه اجزاء خارجي نه اجزاء ذهني. ځکه که مرکب اجزاء خارجي ونه خو محتاج اجزاء ته،
که مرکب اجزا ځینې یو نه بیا محتاج اجزا ته و بعضون الله بعض نه ده ولا کل و بعضون کل نه ده چې د پر اجزای یا اجزای ځینې یا اجزای خالي و بعضون بعض نه ده ولې بعض نه ده ځکه بعض خو حصه من الکل ته وایي یا خو دې دا ونه چې دا حصہ د کل ده کل ممکنه نو حصه الکل ممکنه ته کل ممکنه نو تا حصہ چې د الله دا ممکن ده کل خو ممکنه اجزا ته محتاجي نو حصه الکل ممکنه دیر وجه ویلا وما ان جوهر ربي وجسم نه ده ما الله جوهر انا جسم ده ولا كل وبعض ذو استعمالي کلم نه ده چې اجزاونه مرکبي بعضم نه ده چې حصه من الکل ذو استعمالي ذو حصه حاجی بس دی